ډیره مهرباني وروره. وروره خبره وروره. وروره څه دی وروره بټوه دنه پاتې شوه. ډیره مهرباني وروره. لالا دغه پیسې خو راکړه. ښه در کوم ده دا ستا ورور دی؟ او چې دا زما ورور دی. ډیره مهرباني وروره. دې کې زما پیسې هم پرتې وي او ضروري کاغذونه هم پکې پراته وو او دا لږې پیسې دې دا سره کړه. خو دا پیسې سره پاره ماله راکړې. دا ستا انسانیت دپاره او د ایماندارۍ دپاره. که تا غوښتو نو دا بټوه تا ځان سره مې خوښ شوې. ما ته به څه پته لګېده. وروره دا ستا امانت و. ما ځکه تا ته وې راشه ویله نو دې کې څه خبرې تا نه پیسې والمه. ښه صحیح ده وروره ستا خوښه ده او ما دې اجازت راکړه زه دننه ورځمه. لالا ښه پیسې خو راکړه نه. ښه در کوم دله. لالا داسې دي په دې باندې خو زما یو شرټ هم نه کېږي. خو وروره زه تا له روزانه د نوې نوې شرټونه د کوم ځای نه والمه. ښه چې ته مال نوي نوي شرټونه نشې اغوستی نو دومره غټ کالج کې د داخله ماله څه دپاره کوله؟ تا مې په غټ کالج کې ځکه داخله اخېسته چې ستا ژوند ښه شي او مستقبل دې ښه شي. لالا هلته چې کوم خلک راځي که نه هغه حساب سره هغلته کپړې هم دغسې اچول غواړي. روزانه به زه په دې یو سوټ کې کالج ته ځمه پته نشته چې تا ته څه مسله ده. نه راله ښې کپړې اخیستی شي او نه راله چېرته موټر سایکل اخیستی چې کالج ته پې لاړ شمه. پاتې شوه د فیس خبره هغه هم ته په ټایم باندې نه ورکوې. ما په ملګرو کې شرمې. شاهزیبه تا له څه ښکاري چې پیسې ګټل دومره اسان کار دی؟ او نو پیسې ګټل هم څه دومره غټه خبره نه ده. ټوله ورځ دلته کې ناسته ده. شاهزیبه چې تا ته ښکاري پیسې ګټل دومره اسان کار دی نو دلته یو ګنټه کښېنه چې چېرته زه ناست یم او زه ځمه کور ته ټوټۍ خورم یو ګنټه کې واپس راځم او چې زه راشم بیا به زه ستا نه تپوس کوم چې پیسې ګټل اسان کار دی خو نه ګران کار دی. صحیح ده زه به کښېنم دومره ګران کار نه دی. ته روټۍ خورې بیا راځه. وروره د لسې ګیلاس په 100 روپۍ دی. لسې ګیلاس په 100 روپۍ دی. تا سلوټ مار راغستی دی هر ځای کې په 50 روپۍ دی او تاسو دلته کې په 100 روپۍ خرڅوئ. ته یوې ورځې کې ځان نه خان جوړوئ. نه نه وروره هر ځای کې په 100 روپۍ ګیلاس دی. زه مړه زه په 100 روپۍ باندې لسې نه څکمه ځمه چېرته بل ځای کې به وڅکمه. وروره ګیلاس لسې خو راکړه. ښه جي در کوم دله. دا واخله وروره ستا لسې. دا والا 100 روپۍ شوې. 100 روپۍ شوې وروره. 100 روپۍ ولې شوې؟ دا والا 50 روپۍ. خو وروره ګیلاس لسې خو په 100 روپۍ باندې ده. دا والا 50 روپۍ دا دله ډېرې دي. وروره څومره دوکانداري دې کړې ده؟ لالا دا پیسې مې کړې دي. صرف دا پیسې 50 روپۍ زما کور ته په تګ راتګ باندې 2 ګنټې ولګېدې. په 2 ګنټو کې تا صرف 50 روپۍ وکړې. تا خو وی چې پیسې ګټل دومره ګران کار نه دی. نه لالا تا بالکل ټیک ویله. پیسې ګټل ډېر ګران کار دی. لالا ما ته اوس پته لګېده چې د کور خرچې چتول څومره ګران کار دی. چېرته د کالج فیسونه د سکول فیسونه او بیا د کور خرچې پوره کول او دې ټولو خرچو پوره کولو لپاره به ته د څومره خلکو خبرې اورې. ټوله ورځ په دې ګرمۍ کې دلته ودرېده پکار وي. ته خو یو ورځ هم چوټي نه کې روزانه دلته کې ولاړې. لالا ما معاف کړه. ما کله هم ستا دې محنت ته په ښه نظر نه و کتلي او الټه به مې تا سره بدتمیزي کوله او پته نشته تا ته به مې څه ویل. خو لالا ما معاف کړه. هېڅ خبره نه ده وروره. ته چې کله تعلیم پوره کړې او غټ افسر جوړ شې که نه بیا هم ما ته د خولو او د محنت سیله میلو شي. لالا زه به نن نفس هېڅ فضول خرچې نه کوم او ملګرو سره به فضول ګرځم هم نه. چې ما سره فري ټایم وي که نه زه به راځم او دلته کې به تا سره مدد کوم او یا به خپل کور کې ناست یم سبق به یادوم. شاباس زما وروره زما هم تا نه دا امید و.